السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه او دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده. په سند خیبرآباد کې سندیانو پښتنو سره ډېر زیات غټ ظلم شروع کړی دی. بې ګناه پښتانه یې وهلي دي او ډېر زیات ظلم یې ورسره کړی دی. هوټلو باندې ورغلي دي، هوټلو کې ولا ډېر زیات ورانې کړی دی. د هوټل ټول سامان یې ولا چور چور کړی دی، مات کړی دی او هغه مالک یې هم وهلی دی. سند کې چې څوک پښتانه سیکي ټول سندیان ورته یو ځای کېږي او پښتانه مظلومه کسان راګیروي او ډېر زیات وهل ورکوي. څه داسې واقعه مخې ته راغلې ده چې دا پښتانه او سندیان یو بل سره نښتي دي. راځئ مینهوالو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ دوستانو، زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ګنټې نشان وهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، په سند کې خلک راوتی دي، د پښتنو خلاف یې اواز اوچت کړی دی چې دا دهشتګرد قوم دی. ډېرو سندیانو پکې وسلې هم راغوستې دي، فایرنګ یې هم کړی دی چې ټول پښتانه دي د سند نه وځي دا یو دهشتګرد دي. حالانکې دا ټول سندیان او پنجابیان د پښتنو وسایلو ته ناست، د پښتنو په وسایلو مزې کوي. د وسایلو او معیشت د پاسه بیا دا ظالمان سندیان او پنجابیان راپاسي او پښتنو سره ظلم کوي. پښتانه غریبانان خپلې مزدورۍ ته نه پرېږدي چې تاسو دهشتګرد قوم یې. پښتنو سره ډېر زیات ظلم شروع کړی دی. زموږ د سند حکومت ته دا درخواست دی چې دا ظلم او بربریت یې زر تر زره بند کړی شي او پښتنو ورونو ته پوره انصاف میلو شي. سندیانو کې یو قتل شوی دی، خو پښتنو باندې راړولی دی. هغه پښتنو کړی نه دی. زموږ سند حکومت ته دا درخواست دی چې تفتیش وکړي چې دا قتل چا کړی دی، قاتل دی معلوم کړي او هغې نه بعد یې ورسره عملي کاروای وکړی شي، سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي، ځکه چې دې کې د پښتنو ورونو هېڅ ګناه او بد نشته دی. الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او ټول مسلمانان دې د مصیبتونو او فتنو نه وساتي او الله تعالی دې پاکستان د هر شر او پت نه وساتي. امین. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ګنټې نشان وهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.